دا یو ورور سوال کړی دی چې زه مسافر یم د کار دپاره راوتی یم، ښځه زما په کور کې وه، بیا زما او د هغې په منځ کې څه اختلاف راغی، ما ورته په موبایل باندې میسیج لېږلی، نو یو پیر غصه شوم، په دې میسیج کې مې قسم وخوړ او دا مې ته ووایي چې زما د پلار په سر مې د قسم وي، تا زه وشرمولم زما د کور والو په مخ کې، نو ستا قصه به زه اوس ختموم ته سبا ګوره، ستا قصه به زه اوس ختموم ته سبا ګوره. دا مسلې موږ له ډېرې راځي او غټه جاښه دې موبایل جوړه کړې ده، غټه جاښه دې جوړ کړه. بیا چې موږ له راشي که نه د اکثر چې دې مسلو کې راځي، نو زه به پوه شم چې ډېر پکې داسې په نورو مسلو کې مې نه مني، خو دې کې مې راځي خو بس وي دغه قرآن او حدیث. نو چې بله مسله کې ته قرآن او حدیثو کې بیا به ومني، نو بس بیا غریب ګډوډ شي. خیر موږ زموږ ذمهواري جواب ورکوو. اوس دې ورور خپلې ښځې ته په میسیج کې څه ویلي؟ تا زه شرمولی یم، زما دې د پلار په سر قسم وي، ستا زه قیسه ختموم ته سبا ګوره. صحیح شو؟ دا یو میسیج ده کړی. دوه ورځې بعد مې ورته میسیج وکړو، ما ورته وایي چې چابي وایي لاړه پلار کره، جګړه وشوه هغه لاړه پلار کره، یا هغه مخکې نه پلار کره تلې ده. دې د غوسه ورته په دې دی چې ښځه بغیر اجازت نه خپل پلار کره تلې ده، ورته غوسه ده وي تا زه وشرمولم. دوه ورځې بعد ورته بیا میسیج کړی دی چې چابي د کمرې راولېږه، د کمرې چابي راولېږي چې ستا سامان تاله واپس دوړي، د کمرې چابي راولېږي چې ستا سامان تاله واپس دوړي، ځکه چې ما قسم خوړلی چې ته به دویم پیر دې کمرې له نه راځي، ځکه چې ما قسم خوړلی دی. لکه داسې کې د قسم الفاظ نه یاده کړي، خو ما قسم خوړلی دی چې ته به دې کمرې له نه راځي، او ما قسم نه دی خوړلی، ما قسم کړی یم، نو خو دې ښځې ته مې داسې وویل. سوال اوس دا دی چې زما د طلاق اوس اراده مې نه وه، خو غوسه شوی وم، او 12 ورځې بعد مې ورته بیا ټلیفون وکړو، ملګرو پوه کړم چې ته په غلطه وې، بیا مې د هغې سره خبرې مې شروع کړې، او دا مې ورته وویل چې بس عذر راله قبول کړه، غلطي زما وه. د اولنې میسیج چې ما لېږلی دی دا طلاق دی او که نه، او کوم طلاق دی، او د دویم میسیج کې دا قسم دی له اعتبار شتي او که نه. نو څو مسلې دي؟ دوه مسلې. الجواب، اول دا خبره یاده کوي مسلمان له پکار دی چې د خپلې ژبې حفاظت وکړي. وروسته بیا ګرځي را ګرځي، یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي، دا چې داسې وشو، دا چې دغه ده چې ته د اولې ورځې نه خپل ځان په کنټرول کې ساتلی او خپله ژبه، نو دا جاښې به نه جوړېږي. الله په قرآن کې وقل لعبادي یقولوا التي هي احسن، زما دې بندګانو ته ووایي چې خبرې په ښایسته طریقې سره کوي، خصوصا د ښځې سره، د ښځې او د خاوند په منځ کې خبرې په ښایسته طریقو سره پکار دي. ولې؟ ځکه چې دوی د یو بل سره ژوند تېروي، نو د یو بل سره به ګزاره کوي، ښایسته خبرې به کوي. او بیا دې ورور چې دا کار کړی چې خپله غلطي منلې ده، دا هم ښه کار کړی دی، دا د عزتمن انسان کار دی چې دی خطا شي نو د خپلې غلطۍ څه کوي؟ اعتراف کوي. اگر که د ښځې په مخ کې ووایي، ښځې ته هم ووایي زه په خطا وم، زه په غلط وم، دې سره د چا قدر کمیږي نه، بلکې دې سره عزت ښه ډېرېږي. اولنی کار یا اولنی خبره خو زه دې ورور ته دا کومه، یا په اولنی پسې دویمه، اولنی خو دغه نصیحت، دویمه خبره دا ده چې د الله د نوم نه علاوه د چا په سر قسم خوړه یا د یو مخلوق په نوم دا شرک دی. د ورور چې دې ښځې ته دا ویلي چې زما د پلار په سر قسم وي، دا کار د ناروا کړی. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ابو داود امام ترمذي راوړی، من حلف بغیر الله فقد کفر وشرک، چا چې د الله د نوم نه علاوه په بل چا قسم وخوړو دی کفر وکړو یا شرک وکړو، نو دا کار خو د ناروا دی. درېیمه خبره هغه دا ده د چې دې خپلې ښځې ته دا ویلي دي چې تا زه د کور والا په مخ کې وشرمولم، ته لاړې بې اجازته، نو صبر، زه ستا کیسه ختموم، سبا به تا ته پته ولګي دا طلاق نه دی، دا طلاق نه شمارلی کېږي، بلکې دا وعده ده په طلاق سره، وعده ده په طلاق سره، یعنې یرول دي چې زه به طلاق در کومه، ولا ورکړي نه دي. او داسې ډېر خلک زموږ نه تپوس کوي راشي، ما ښځې ته وایي چې زه به ګوره طلاق در کم، دا به طلاق شي که نه؟ یو واده کول دي چې زه به طلاق در کوم، یری په دې باندې، او یو طلاق ورکول دي. نو دې ورور چې را کومه خبره کړې ده چې ستا به زه قیسه ختمه کړم، سبا به درته پته ولګي، دا طلاق نه شمارلی کېږي. بله خبره څلورمه ده چې په دې دویم میسیج کې څه ویلي، ما قسم خوړلی چې ته به دې کور ته نه راځي. نو دې قسم په باره کې دا دې له اعتبار شته که نه؟ دا دې له اعتبار نشته، دا د دروغ ویلي دي، دا دروغ ویلي، دروغ نه به توبه وباسي، ځکه چې هغوی ما قسم نه دی خوړی. نو چې قسم دې نه دی خوړی، تا ښځې ته وایي چې ما قسم خوړلی یم، دا دې ښځې ته څه ووایي؟
دروغ دی او دروغ ګناه ده دروغ ګناه ده نو په دې سره دې څه شو ګناهګار شو پکار ده چې توبه وباسي او الله ته رجوع کی په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه اوس هم ډېر پاتې شو خو دا به روان نه شي پرېږدو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين